محترم حاضرینو، نن چې ما دا مدرسې د استادانو د طرفه په کومه موضوع باندې د اظهار خیال مقرره کړې شوې ده، هغه د عشق مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره محبت په بیان کې ده. محترم حاضرینو، الله تبارک وتعالی په خپل قرآن پاک کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. ترجمه ورته وفرمایه: ای حضور مبارک، که چېرته تاسو محبت د الله سره کوئ نو زما تابعداري کړئ، الله پاک به تاسو سره محبت وکړي. محترم حاضرینو، په حدیث شریف کې راغلي دي د حضرت عبدالله ابن هشام رضی الله تعالی عنه روایت دی چې حضور نبی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته ما ته د هر چا نه زیات محبوب یې ما سوا د خپل ځانه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته وفرمایل چې ما دې په هغه ذات قسم وي چې په هغې قدرت کې زما روح دی، تر څو پورې کامل مؤمن یعنې مسلمان نشي کېدلی، تر څو پورې زه ورته د خپل ځان نه زیات محبوب یم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته ما ته د خپل ځان نه زیات محبوب شي. حضرت مصطفی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې اوس کامل شي ایمان دسته یم رضی الله تعالی عنه. محترم حاضرین، موږ او تاسو له هم پکار دي چې د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت د خپل ځان نه زیات کول پکار دي. الله تعالی د حضور صلی الله علیه وسلم مینه محبت را نصیب کړي. محترم حاضرین، په بل حدیث شریف کې راغلي دي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روایت دی چې حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل د دې سره ګناهونه ختمېږي او سلام ویلو سره د یو غلام آزادولو نه زیات بهتر دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت کول دا په جهاد کې د شهادت او د زخم کېدلو نه زیات بهتر دي. محترم حاضرینو، قاضي ایاز رحمت الله علیه لیکلي دي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه مبارک نه چا تپوس وکړو چې علي رضی الله تعالی عنه، تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینې محبت څنګه حالو؟ حضرت علي رضی الله تعالی عنه مبارک ورته جواب ورکوي چې ما دې په الله قسم وي چې ما د خپلو مالونو نه او د خپلو